अस्सलाम वालेकुम। नन موږ خبره کوو چې تاسو روزه کې خپل وزن څنګه کمولی شئ. موږ هر کال اوبویسلی روزه کې ډېر زیات عبادت کوو، خپل روحاني صحت خیال کوو، خو روزه ډېر زیات ښکلې موقع ده خپل جسماني صحت بهتر کول دپاره هم. دې دپاره که تاسو وزن کم شي نو ستاسو ډېر زیات وجود کې مسایل کم کیدی شي، هډوکو دردونه، ملا کې درد، کلسترول، قبض، دې نه علاوه چې کوم دی اوبویسلی که شوګر وي ډېر زیات فایده کیدی شي، بلډ پریشر لږ شانتې کم شي که تاسو وزن لږ کم شي. نو مین شی دا دی که تاسو پېشمني کې هلکه خوراک کوئ، لکه یو پیس ډبل روټۍ سره یو اګۍ، یو کھجور، یو کپچې اوبه، یا یو ساده روټۍ سره که تاسو څه خوراک ترکاري وغیره خوړل غواړئ نو ترکاري بهتر دی چې کم تیل کې جوړ وي. روزه ماتي کې کوشش وکړئ چې تاسو ډایرکټ انګولې ډوډۍ سره روزه ماتي کوئ او شربت دې کال نه مسکئ. شربت که ځای اوبه وڅښئ. دا آسان به شک نه دی، خو 3-4 ورځې پس تاسو ته عادت بشي. که ډېر زړه کېږي، بالکل تاسو زړه نه مني، نو تاسو هفته کې یو ځل خپل د خوښې خوراک وکړئ، باقي هفته چې کوم دی تاسو کوشش وکړئ چې داسې لږ شانتې خوراک بدل کړئ. وروسته انشاءالله چې یو څو غنټې تیر شي بیا لږه لږ شانتې زیات وي نو فروټ وغیره خورئ، یو څو پیس میوه وغیره داسې څه څیزونه وخورئ. نو انشاءالله دې سره روزه آخر پورې په آرام 5 کیلو وزن، که ستاسو وزن زیات دی نو 5 کیلو خو ښه په آرام کمیدی شي انشاءالله. زه تاسو ته وړوکی شانتې یو چارټ ښیم. شپه ورځ کې مونږ چې کوم خوراک کوو نو د دې طاقت حساب دی چې مونږ ته سړي ته شپه ورځ کې 2500 کیلریز اجازه دی، ښځې ته 2000 کیلریز د خوراک طاقت ته وایي. چې څنګه وزن مونږ کیلو په حساب کوو چې 1 کیلو آلو یا 15 کیلو آلو خبره کوو، دغه شانتې کیلریز خوراک کې څومره طاقت دی دا مونږ دې ته کیلریز وایو. که زه تاسو ته یو وړوکی شانتې چارټ وښیم نو شپه ورځ کې سړي ته تقریبا 2500 کیلریز اجازت وي، ښځې ته تقریبا 2000. بیا که تاسو وزن کمول غواړئ نو پکار دی خپل ضرورت نه تقریبا 200 نه والے 400 کیلریز کم استعمالوي. اوس مونږ حساب لګو 100 ګرام په حساب، نو کچا سبزی کې 100 ګرام کې تقریبا 60 نه والا 40 نه 60 تقریبا کیلریز اندازه تندی دا ایوریج دی. روزه کې اوړو کې 125 کیلریز، غوښه کې 300 تقریبا، چاکلیټ یا بیکری سامان کې 600، مطلب یو سموسا تقریبا 100 ګرام خو کم از کم وي نو یې کې 600 کیلریز دي. تیل، غوړي، روغن انکلوډینګ ایون زیتون تیل هم 900 کیلریز. نو که تاسو داسې حساب وکړئ که موږ داسې خوراک کوو نو که تاسو تقریبا 15 پکوړې خورئ د دې وزن تقریبا 125-150 ګرام په آرام جوړیږي. نو دې کې 100 ګرام تیل کم از کم جذب شوي وي نو 900 کیلریز خو 4-5 پکوړو کې به دونه وزن بشي. ځکه که تاسو دا سیزونه فالتو سامان داسې والا چې کوم خاص طور باندې مونږ پاکستان کې جوړو روزو دپاره دا سیزونه تاسو دې کال نه مه خورئ نو انشاءالله ډېر لویه فایده کیدی شي. تاسو دې کال کوشش وکړئ رمضان نه روزو نه فوراً مخکې خپل وزن چک کړئ، ولیکئ، بیا آخر کې انشاءالله 1 شوال کې دوباره چک کړئ او ما ته وایئ څونه وزن ستاسو کم شو. یو ځل کوشش وکړئ، انشاءالله 3-4 ورځو کې عادت بشي. که تاسو ته مشکل ښکاري، مشکل خو دی خو فایده انشاءالله ډېر لویه ده. السلام علیکم.